الله تبارک و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي په سورة البقره کې لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب اصلي لیکي دا نه ده چې د مشرق خواته مخ وګرځوي یا د مغرب خواته مخ وګرځوي په عبادت کې لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین اصلي نیکی دا ده چې تی پر الله باندې ایمان راوي او پر ورځ د آخرت باندې ایمان راوي او د الله پر کتابو باندې ایمان راوي او د الله پر نبیانو باندې ایمان راوي او د الله پر فرشتو باندې ایمان راوي او د هغه سره سره وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبيل والسائلین وفي الرقاب او مال ورکی د الله په محبت کې مسکینانو ته یتیمانو ته او رشتہ دارانو قریبانو ته یا هغه غلامان چې هغه خپل غاړې په خلاص کې په خوا زمانه کې چې کوم غلامان مفسرین حضرات فرمایي چې يهودو د مغرب و طرف ته لمونځ کوي او نصاراو د مشرق و طرف ته لمونځ کوي نو دغه آیات نازل سو الله پاک و فرمایل چې نیکی نه دا نه ده چې دی خوا ته لمونځ وکړه بلکې نیکی اصل دا ده چې د الله اطاعت وکړي که الله درته وفرمایل چې د مشرق خواته لمونځ کوه د مشرق خواته به لمونځ کوې که الله پاک ول د مغرب خواته یې کوه د مغرب خواته به کوي بعضې مفسرین فرمایي چې کله تحویل د قبله راله یعنی د اسلام په ابتدایي دور کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام د بیت المقدس و طرف ته عبادت کوي بیا چې کله د الله پاک حکم وسو چې د بیت الله شریف و خواته عبادت کوي نو یهودو و نصاراو پر دې اعتراض کوي چې دا څنګه رسول دی یو ورځ وی خواته لمونځ کوي بله ورځ بلې خواته لمونځ کوي اعتراضونه شروع نو الله پاک وفرمایل چې نیکي دا نه ده چې دې خواته لمونځ وکړه یا آ خواته وکړه نیکي دا ده چې د الله پاک اطاعت وکړي الله چاره خبره وکړه هغه او د هغه سره سره د الله پاک په محبت کې خپل مال خرڅول وآت المال على حبه د الله پاک په محبت کې خپل مال خرڅول د ریاو د نمایش لپاره نه الله پاک دې موږ ته د ریا څخه امان راکړي د ریاو د نمایش لپاره نه په یو حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې الله پاک ستی شکلو صورتو ته او ستی مال ته نه ګوري بلکې الله پاک ستی زړو ته ګوري او ستی عملو ته ګوري یعنی څونه مال له خرڅ کی د چا د پاره د خرڅ کی د عمل د چا د پاره وکي د انسان و شکل ته د انسان و مال ته الله پاک نه ګوري چې ته څونه شایسته یا ته څونه ډیر مال خرڅ کی زړه ته ګوري او عمل ته ګوري چې د عمل دې په کم مقصد وکي د چا د پاره دی وکي په بل حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې زما خوف اندیشنا ستی په باره کې صحابه کرام ته فرمایي یعنی د امت په باره کې د شرک اصغر زیات ته صحابه کرام عرض وکړي چې یا رسول الله شرک اصغر څه شي دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم مو فرمایل چې شرک اصغر ریا ده ریا هم داسې ده لکه څوک چې د الله پاک سره شریک نسی په عبادت کې یعنی ته چې د یو چا د نمودو د ریا د پاره عمل کې هر عمل چی نو دا مطلب چې هغه سړی د عبادت سره د الله پاک سره په عبادت کې شریک کې الله یعذ بالله نو دا شرک اصغر سو کچیر دلته په آیات کې موږ د علی حبه معنا دا وکړو چې د الله په محبت کې یا د آیات مطلب دا دی چې کله د صدقه کوي د مؤمن مسلمان علی حبه دی په دا صدقه خوشحالي خو به دی نه چې بیا دی زړه تنګ سي په دا وخت کې چې څونه ډېرې پیسې مې ضایع سوې نو زه به غریب سم زه به فقیر سم یا د حبه ترجمه دا کو چې دی د مال سره زیات محبت لري یعنی د مال سره د زیات محبت په وجود هم که څوک صدقه کوي نو دا صدقه الله پاک ته محبوبه ده دا اصلي نیکي ده ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال اصلی نیکی دا پر روایت کی راضی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و یو سړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک څخه پوښتنه وکړه چې یا د الله پاک رسوله افضل صدقه کوم یو ده ډیر ثواب کم خیرات لري و نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته فرمایل چې ډیر ثواب هغه خیرات لري
چې ته تندرست یې، جوړ یې، صحت دې جوړ یې او پر مال باندې حریص یې او د مال سره محبت لري او د مالداري او د غنا ارزو تمنا لري، یعنی دغه تمنا لري چې زه موړ سم، سرمایه‌دار سم، ډېرې پیسې پیدا کړم. په داسې صورت کې چې ته د الله په لار کې مال خرڅ کې، دا ډېر زیات ثواب لري. ولې تندرست یې، دا مال ستا په کار درځي، پر مال حریص یې، د مال سره محبت لري، د سرمایه‌داري او د غنا ارزو تمنا لري چې زه موړ سم، او د هغه باوجود هم چې ته خپل مال د الله په لار کې صدقه کوې، نو دا الله پاک ته ډېر زیات محفوظ دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل چې صدقه دونه مه ځنډوئ چې ته یې ځنډوئ چې نن به صدقه کوم، سبا به صدقه کوم، نن به صدقه کوم، سبا به صدقه کوم، حتی چې ژوند مې دا حلق ته راورسېږي او بیا چې په حالت د سکندن کې از بیا دونه مال پلان ته ورکړه، بیا وصیتونه شروع کړي. په بل حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې بنده وایي چې زما مال، زما مال، زما مال. اصل د انسان مال هغه دی، درې مال د انسان دی چې انسان یې وخوري، انسان یې واغوندي او انسان یې صدقه کې د الله په لار کې د آخرت لپاره ذخیره کړي. دغه درې مال د انسان خپل دی، نور چې پاتې سول هغه خو وارثان تور پاتې کېږي، هغه خو بیا ستا نه دی. په حالت د نزع او د زکندن کې یا په مرض الموت کې، په هغه ناجوړي کې چې انسان په هغه ناجوړي کې وفات شي، په دغه وخت کې چې کومه صدقه انسان کوي هغه دونه ثواب نه لري. او وصیت چې انسان کوي هغه د مال په درېیمه حصه کې نافذېږي. نو مقصد د خبرې دا و چې صدقه دا ډېر زیات ثواب لري. په حدیث شریف کې د دې ډېر زیات فضیلتونه راغلي دي، په آیاتو مبارکانو کې، په بېشمار آیاتو کې الله پاک د دې ډېر زیات فضایل، برکات، فایدې دا ذکر کړي. اوس یو خاص عمل صدقه ده، دا خو عام نفلي صدقې وي. خاص عمل صدقه چې هغه پر انسان لازمه ده، هغه ته صدقة الفطر هم وایي، صدقة صوم هم ورته وایي، اور صدقة زکات الصوم هم ورته وایي، زکات رمضان هم ورته وایي، او صدقة الرؤوس هم ورته وایي چې موږ په پښتو کې سرسایه ورته وایي. هغه د دغه ترجمه ده. دا یو مخصوصه صدقه ده. اوس دغه صدقه فرض ده، واجب ده، سنت ده. چی شي ده؟ حضرت امام شافعی رحم الله، حضرت امام احمد بن حنبل رحم الله په نسبت باندې دا صدقه فرض ده. ولی په بعض روایتو کې د فرض لفظ راغلی دی، نو دی وایي چې دغه روایتو کې د فرض لفظ راغلی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته فرض کړی ده، نو دا فرض ده. حضرت امام مالک رحم الله فرمایي چې دا سنت ده. حضرت امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې دا واجب ده. حضرت امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې په کومو روایاتو کې د فرض لفظ راغلی دی، الته فرض په معنا د مقدر سره دی، او په بعضې روایاتو کې د واجب لفظ راغلی دی. نو په دې وجه دا واجب ده. یو شی چې فرض کېږي هغه په داسې دلیل باندې فرض کېږي چې هغه دلیل قطعي ثبوت یي، قطعي دلالت یي، زنینی، او دا په خبر واحد سره ثابته ده، او په خبر واحد سره شی د امام ابو حنیفه رحم الله په نسبت باندې نه فرض کېږي، لہذا واجب ده. صدقه فطر واجب ده. نو د احناف په نسبت باندې صدقه فطر واجب ده. اوس صدقه فطر پر چا باندې واجب ده؟ حضرت امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې صدقه فطر پر هر هغه چا باندې واجب ده چې هغه صاحب د نصاب، یعنی پر کوم چا چې زکات فرض دی، صاحب د نصاب دی، او نیمه تولې سره زر یا 2.5 نیمه تولې سپین زر 200 دراهم چې راځي، یا د دې قیمت لري، یا تجارتي سامان لري، پر دا سړي باندې صدقه فطر واجب ده. په نن اصطلاح کې د چاندي په حساب باندې 1,15,000 شاید راځي، دا سړی صاحب نصاب دی، او د سونی حساب بیا زیات دی. نو پر دا سړی باندې صدقه فطر واجب ده، دی به خامخا ادا کړي. او کچیرې در ضرورت زیات سامان لري او هغه سامان نصاب ته رسیږي، یعنی د چاندي هغه نصاب ته رسیږي چې په هغه باندې سړی صاحب د نصاب ګرځي، پر دا سړی باندې واجب ده.
پر هغه باندې زکات نه دی لازم لیکن صدقه فطر پر لازم ده. حضرت امام شافعی رحم الله فرمایي چې صدقه فطر پر هر مسکین غریب غنی فقیر پر ټول باندې واجب ده. پر هر هغه سړی باندې واجب ده چې هغه د یوې ورځې زاد او توشه لري، د یوې ورځې د ضرورت سامان لري، پر هغه باندې هم لازمه ده. پر روایتو کې راځي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ سے روایت دی وای د روزې په آخره زمانہ کې په آخره ورځو کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې تی د روزې زکات دا ورکړي یعنی صدقه فطر دا ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا پر هر آزاد چې مسلمانی غلام منځه نر ښځه کشنی لوی پر ټول باندې لازم کړی دی. دا به هر یو باسي دا پر لازم دی. وس بل خبره دا ده صدقه فطر خو پر دا باندې لازم اسوا. وس انسان با صدقه فطر د چا دا باسي، د خپل ځان دا به انسان باسي، د خپل کشنی اولادو دا به باسي، د خپل غلامان دا باسي. غلامان خو نن سبا نشته. د غټو اولادو او د کور والا صدقه فطر دا چې باسي د دې یعنی غټ اولادونه سره مراد بالغین اولادونه د دې صدقه فطر چې څوک ادا کوي د دې شرط دا دی چې د هغو څخه به اجازه اخلي، یعنی هغه به خبره چې ستا صدقه فطر زه ادا کوم، ځکه پر هغو پر ذمه باندې خپله صدقه فطر لازمه ده. د اولاد صغار یعنی هغه اولاد چې هغه نابالغ وي د هغه صدقه فطر پر انسان باندې لازم دی. د کور والا او د اولاد کبار یعنی د بالغ اولاد صدقه فطر پر انسان باندې نه ده لازمه. که انسان ادا کول هغه به خبرې چې ستا صدقه فطر زه ادا کوم، که نه کی خبر ادا کړل دا صدقه فطر د هغه طرفه څخه نسی کیږي. دا بله مسله شو. بله مسله دا ده چې صدقه فطر به څه وخت انسان ورکوي. صدقه فطر پروژه کې انسان ورکولی شي، د اختر بعد هم ورکولی شي، لیکن مستحب وخت یې سهار د اختر د لمانځه د سهار د لمانځه سباد او د عیدګاه د لمانځه څخه در مخه دی. دا مستحب وخت دی. ولې علما کرام فرمایي چې اختر د خوشحالۍ ورځ ده او د خوشحالۍ په ورځ باندې امیر غنی انسان خو خوشحالی الله پاک په خپل فضل و کرم سره هر څه ورکړي، نو دی چې د خپل مال صدقه وباسي غریب ته دې ورکړي، د غریب لاس ته به هم څه ناڅه ورسي، نو هغه به هم د اختر په خوشحالي باندې تیر کړي. دوه ثواب به شي، صدقه فطر به هم ادا شي او د غریب زړه به هم خوشحاله شي. او د اختر د لمانځه بعد که چا وځنډول مکروه تنزیهي ده بیا هم ادا کیږي، خو مستحبه خبره دا ده چې د اختر د لمانځه څخه مخکې د سهار د لمانځه بعد ادا شي، او د رمضان مبارک په میاشت کې چې ادا شي هم صحیح دی، نه مکروه کیږي. البته د اختر د لمانځه به انسان نه ځنډي، دا خو بله مسله شوه. په حدیث شریف کې راځي اوس صدقه فطر به څونه مقدار ورکوي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا خبره لازمه کړې و چې تی به صدقه فطر د غنمو سه نیمه کاسه نیمه سا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د زمانې ده، او د کشمش خورما او وربشي د دې څخه یوه کاسه ورکوي. اوس نیمه کاسه علما کرام فرمایي چې دا پاکن 2 کیلو کیږي، نو علما کرام فرمایي چې د غنمو 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو غنم به ورکوي په صدقه فطر کې، یا به د هغه قیمت ورکوي. او د خورما د وربشو یا د کشمشو چې 1 سا کیږي دا 3.5 کیلو کیږي، نو علما کرام فرمایي چې 3.5 کیلو یا احتیاطاً 4 کیلو کشمش خورما او وربشي دا به انسان ورکوي یا به د هغه قیمت ورکوي. او په نن اصطلاح کې د غنمو چې کوم قیمت لګول سوی دی، مفتی منیب رحمان صاحب 320 روپۍ لګولې دي، او عامو دارالافتا والا 250 روپۍ شي دي. عامو دارالافتا والا مفتی منیب رحمان صاحب چې مخکې د رویت هلال کمیټي چیرمن پاتې سوی دی، هغه 320 روپۍ د دې مقدار یې شي دي. والله اعلم دغه د صدقه فطر مقدار دی چې انسان به په صدقه فطر کې ورکوي. صدقه فطر په یو حدیث شریف کې راځي، حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ حضرت ابي موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل
چې صدقه فطر یا صدقه مطلقی صدقه پر هر مسلمان باندې لازمه ده دا به ورکړي. په دې کې صدقه فطر هم راځي، نفلي صدقات تمام صدقات راځي. صحابه عرض وکړي چې د الله پاک رسول که د چا سره دا پیسې نه وي بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته وفرمایله چې ولاړ دې سي خواري دې وکاږي، کار دې وکړي، پیسې دې وګټي، پر ځان دې هم خرڅ کړي، صدقه دې هم جنازه کړي. صحابه کرام عرض وکړي چې د الله پاک رسوله کې چیرې د دې وس هم نه درلودی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ویل د یو محتاج یو داسې سړی چې هغه په یو آفت مصیبت په یو کار مبتلا وي د هغه سره دې مدد وکړي. بیا صحابه کرام عرض وکړي چې د الله پاک رسول کې دا هم په وس نه وپره. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل چې په ژبه دې خیر ورسوي، په ژبه دې داسې خبرې وکړي چې انسانانو ته خیر رسېږي. بیا صحابه کرام عرض وکړي چې د الله پاک رسول کې دا هم په وس نه وپره. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وفرمایل نو بیا دې د الله بندګانو ته تکلیف نه ورسوي، دا هم د ده دپاره صدقه ده. داسې ډېر زیات فضائل دي. حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا ابو داود شریف ترمذی شریف روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و فرمایل چې هر هغه مسلمان چې بل مسلمان کپڑے نه لري د کپڑے ورواغوندي الله پاک به د جنت زرغونی کپڑے د ورواغوندي. او هر هغه مؤمن مسلمان چې هغه ورغی بل مؤمن مسلمان د تخورک ورکی الله پاک به د جنت په میوه باندې د موړ کی. او هر هغه مؤمن مسلمان چې هغه ترجی او بل مؤمن مسلمان دی وبکی الله پاک به د جنت هغه شراب باندې دی وبکی چې پر هغه باندې د مشک مهر ول سوی دی چې هغه د جنت شراب دی. په قران عظیم شان کې دا ذکر راغلی دی. نو صدقه فطر کې څوک پر چا باندې لازم یې اخی بچ خامخا ادا کی او که څوک صاحب د نصابي اوم داغه د پاره پکار دادی چې صدقه فطر وباسي ثواب لري. په حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې صدقه دا ناګهانه مرګ یعنی داسې مرګ چې هغه ډېر بد دی هغه د پکې او د الله پاک غضب غصه دا سړی کوي. نو دا صدقه فطر 320 روپۍ یا 2500 روپۍ دا خو ډېرې لږ پیسې دي. غریب باید چې دغه نصاب مقدار وباسي او چاته چې الله پاک وسو توفیق ورکړي سرمایه‌داري لږ زیاتې پیسې لري هغه ته پکار دی چې د وربشې نصاب وباسي او چاته چې الله پاک در هغه لږ ډېرې پیسې ورکړي هغه ته پکار دی چې د خرماو مقدار وباسي او چاته چې ډېرې پیسې الله پاک ورکړي هغه ته پکار دی چې د کشمشو مقدار وباسي. په حدیث شریف کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دغه د صدقې په پیسو باندې هیڅ کله انسان نه مسکین کیږي. که څوک صدقه ورکي دغه پیسې الله پاک دته دوچند ورکي بلکې سل